أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. د سورة بنی اسرائیل 71 نمبر آیات تے مخ کی فضیلت عزت د انسان ذکر کو چې الله تبارک و تعالی په تمام مخلوقاتو کې حضرت انسان ډیر مکرم او عزتمن پیدا کړی دی او تمام مخلوقات د تابع ګرځولې دي. نو د دې نه تخویف اخروی ذکر کوي چې دا انسان له الله لوی مقام ورکړی دی. نو دې د آخرت د حساب او د کتاب نه بے خوف کیږي نه. د قیامت یو ورځ روانه ده، یوم الاخرت، چې په دغه ورځ باندې به هر سړی دی به الله ورته आवाज کوي او دی به راوبللی شي بی امامهم د خپل پیشوا سره. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي وای دلته د سړي د امام نه مراد هر هغه انسان دی چې د داغا په دعوت باندې لبیک په دنیا کې ویلي. نو که یو انسان د چا په نیک دعوت باندې لبیک ویلي نو د قیامت په ورځ باندې به د نیک سړي سره ولاړ، او که د بد ناکار سړي په دعوت باندې لبیک ویلي نو د قیامت په ورځ به د بد خلکو سره ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المرء مع من احب الیه. سړی به د قیامت ورځ د هغه چا سره د هغه چا په ډله او سب کې برابر چې په دنیا کې د چا سره مینه. نو دا تخویف اخروی رونو د دې لپاره الله بیان کو چې ته په قیامت کې به زما حشر او انجام د چا سره کیږي. نو دا آیات مبارکه دلیل په دې ده چې نن د خپل مجلس ته وګوره، نن د خپل طور طریقو ته وګوره، نن د خپل ملګرو ته وګوره، ته په کوم مجلس کې ډیر زیات خوشاله یې، ستا وخت په کوم مجلسونو کې زیات تیریږي. دغه بستا د قیامت په ورځ باندې د خلکو سره به حشر کیږي او د قیامت په ورځ به الله یو انسان راولي نیک بخته په خلاص بل عمل نامه ورکی او دې بخبل عمل نامه وسته شي. کده په دنیا کې هر څومره جاهل او انپړ او ناخوانده او انګریجویټډ خو د قیامت ورځ باندې باندې خپل عمل نامه لوسته شي. او بل طرف ته خدا مکه یو بدبخت انسان دې براوستل شي او د غس لاس با دا سینه بوله سری کړل شي او دا غس لاس په کې راخ کول شي او په دې غس لاس بوله الله عمل نامه ورکی. دا عمل نامه وې د په دې لاس پورې نختی وي دې وې د عمل نامه مې د لاس نه گزاره کړي دا لاس میزان نه وېسته خدا عمل نامه به د په دې لاس پورې نختی او الله به تو چلولا. نن سبا چې انسان سکړي د مسلمانانو ورونو دا یو دو فرشتي دي کرامن کاتبین اغستا هر حرکت او هر قول الا لديه رقیب عتید. قران وایي تدخلین کوم خبر غرضه غوي نوٹ کړي. نو ډېرې خبرې په انسان باندې د قیامت په ورځ باندې وبال وي. د دین مراد یوم ندعو کل اناس په دغه ورځ د قیامت باندې با راوبل مونگا کل اناس هر ډلا بے امامهم دخپل پیشوا سرا
چې په دنیا کې چا د چا صحبت اختیار کړو. یاتنا مراد د هر امت پیغمبر دی، د هر یو امت پیغمبر الله به را وغواړي تفوز به تنوش ما تعالی سه امانت درکړو د دین تا خلکو تر رسولې ده، هر پیغمبر وای الله ما رسولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېدو ورونو نو خلک راجمع کړي په غر د پاسه په زرګونو خلک وی اے خلکو ما تاسو ته دین درورسو. صحابه کرام وی یا رسول الله تا خو پر حق ادا کو بس وی گواشه د قیامت پر ورځ چې کله هم الله تعالی راوبلی او زمانه تپوس کوي چې امانت می در سپاره له دار سواله ده تاسو په ما گواہی کو. نو یاتن مراد پیغمبران دي چې د خپل امت نمخ کې روان دي. فمن اوتیا کتابه هغه څوک چې ورکړی شو دتا عمل نامه ده بیمینه په خلاص ددکه فاولائک پس دغه کسان یقرؤون کتابهم دیو بلولی خپل عمل نامه ولا یظلمون فتیلا او ظلم بنکیږي په دیو باندې په اندازې د تار د هډو کې د کجوري فتیل د کجوري په هډو کې چې کوم چاوي کرخه پاغي کې چې کوم تار پروت دی ډېر معمولی شانتي د دې نه مراد ده چې په چا باندې با خص کې ظلم الله نه کوي. ورپسې ومن کان فی هذه اعما او څوک چې وی په دې دنیا کې وړون به دلیل ژوند تیری فهو فی الاخرة اعما نوی بده په آخرت کې وړوندم. حدیث شریف کې دا راځي مسلمانانو واوري کوم یو انسان چې په دنیا کې الله ته سجده نه لګي او دې له وخت نشته او په لاس خو باندې روغ او جوړ وي. محبوب علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ورځ باندې با تمام مخلوقات ولاړ وي الله تعالی به حکم کوي یو طرف ته جنت حاضر کړي بل طرف ته دوزخ حاضر کړي او تل د میزان راوړي ونزع الموازین القسط د انصاف طلب الله ولګي او چې کله د الله نور هغه جلوی چې فرشتي راکوزيږي خلک یې وویني دا ټول خلک د الله د هیبت نه په سجده پریوځي. د حشر په میدان کې سکسان بداسي چې دا غویم لاګانی به نیغي پاتش ناغه به د ټول مخلوقات کې په شرمونو او شرمېږي. فرشتي وای الله دا کوم خلک دي چې نن د حشر په میدان کې دیو د سجدي کولو محروم شول. نو الله به فرمای دا هغه خلک دي چې په دنیا کې الله ته سجده نه وکړي او بلا صفو باندې روغ جوړ. نو یو انسان به بیا د هیبت الله ته سجده کوي خو نه بشي کولای وجه صدرونو وجه هم دغه چې د دنیا کې الله ته سر نه کټکو. نو څوک چې په دې دنیا کې د حق نه د قران نه ځان ړون کړو نو د قیامت پر ورځ باندې ړون را پاس. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد قیامت پر ورځ باندې د خپل هر امتیانو نه مخړی کوم چې د پیغمبر مخالف ژوند تیری د قران مخالف ژوند تیری د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق ژوند نه تیری د قیامت پر ورځ باندې با محبوب علیہ السلام د داسې ګناګارانو نه مخړی او وی با یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا الله دې قوم زما د قران پرې خو. نن سبا څومره مسلمانان چې خپل پیغمبر امتیان ځانګړي او ګيري خړای نو دا صریح د خپل پیغمبر مخالفت ته د قیامت فورز باندې محبوب علی السلام خپل امتی په ګیره باندې پیژني او ته خړې د صد وجنې خړې نو چې د چا سره د مینه د قیامت فورز با الله مکه داوی په سب کې را پاسي. نو ګیره ساتل د محبوب علی السلام سنت دي. نن دي ځان د غیرو په طریقو باندې روان کو، نن دي ځان د انګريز او د فرنګي په طریقه باندې روان کو، دا لږ ژوند د مسلمانانو ورونو دا ختمي و ډېر خلک با اکثر خپي یاره وسو مونږ چې
درس ته کینو یا مون کینو ته بس ګیره ده او ګیره ده وس په ګیره کې د سکار ده. ډیر کسان اکثر دا ګیله کوي. زما استاد د خلکو عقیده دا چې د جماعت مولا به صرف موږ له 15 وخت مونږ کوي په مونږ کې به سکار نه. دا زما استاد انتهایی غلط سوچته. دا عقیده د چا ورونو؟ دا د عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافق چې په اسلام کې داخل الله ډېر بدترین سزاګانې ورکړي. کله چې محبوب علیه السلام مدینه ته هجرت وکړ نو دا د مدینه باشنده عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافق دغه د پیغمبر علیه السلام سره جهاد لامتلو او په پیغمبر علیه السلام په سیبا شاته ولاړو اقامت به پسیام کو. دا د خپل علاقې او خان ملکو ډیر جاگیردار مالدار د کوټو د پټو خاون سره د پیغمبر علیه السلام هر خبره به منله. 15 وخت به جماعته په نبی علیه السلام په شاته ولاړو او نوم یې څونه خیسته ده عبد الله. زما استاد ډیر خیسته نوم ده د الله بنده او د شریعت د لقب ورکړه د رئیس المنافق. د کردار سو د عقیده سو د عقیده داوا ودا محمد علی السلام د بل ځن راغله ده او زمون په علاقه کې د ایمان ده. لہذا زمون په جرګو کې برده سکار نه، زمون په غم خاده کې به سکار نه، زمون په واده کویدنو کې به سکار نه، زمون په روغ ورانو کې به سکار نه، زمون په شکلونو کې به سکار نه. بس وعظ نصیحت کوي، درس او تدریس کوي، د دې حد پورې کوي دي کنه ځان. او دې وس موږ ته چې پرده کوي او ګيري پرېګ دی او مخالفت مکوي او وراني روغ مکوي په دې کې به سکار نه. موږ خپل جرګلرو، موږ خپل ډیاسي لرو، زموږ خپل قوانین دي، زموږ خپل کلی ویغي دي، موږ خپل اصول قائم دائم ساتل شو. دې په موږ باندې زموږ کورنۍ جرګې او قامي خبره فیصله نه ورانه په دې کې به سکار. بس دغه داغه ګناو یا ساته مسلمانانو. دا عقیده د نن دور د کامل مسلمانانو عقیده ده کنه د عبد الله ابن ابي چې کوم یو سړی وای د جماعت د مولا په ما کې دا کار نه چې د چا سره ورانه کوم چا سره روغ کوم زه په خپل واده کې ډمی راولم زه په خپل واده کې غانې بجانې غوم زه ګیره پردم نه پردم د جماعت د مولا په ما کې سکار نه. یاد ساتي دا ډیره غلطه عقیده ده. پیغمبر علیه السلام الله وتعالى قرآن کې وای چې دا رئیس المنافق مرشي محبوبه په جنازه بوله نه کې په قبر به نه ودرېږي چې کله مړ کېدو الله منع کړی دی په قبر به نه ودرېږي د وعظ نصيحت د پاره جنازې مونږ به هم ته نه کې. دا دونه بدبخت انسان دی د سوي نو الله مکه کبه مونږ کې دا سي امون دې توبه استغفار. او یو سړی وای چې پیغمبر علیه السلام داسې امامو لکه څنګه چې زمونږ د دور د جماعتونو امامان دي. علما ذکر کوي دا د نبوت بیا د بيدا. نبی علیہ السلام داسې نو چې بس 15 وخت مونږ به کوو، نه به پچا کارو، نه به په منکر باندې رد کوو. محبوب علیہ السلام ایمان ډېر کامل وکړ. نن سبا د جماعت مولا په خپل محله کې په معاشره کې غلط کار ویني جو پړه کې به تبدګوري. دا کمزور ایمان دی. د محبوب علیه السلام ایمان کمزور نه و. هغه چې په یو منکر پسې د خپل میراب نه وته دی هغه منکر ختم کړي واپس راغله دی چې نه ختم کړي دی واپس نه راغله. الله د محبوب مبارک دا عقیده ساتل لکه څنګه چې زمونږ د جماعت امامان بے وسع بے دسته کمزوري عاجزانان خوار او ذلیل ژغه مفتدی ته د سود رد نشي کوله، د مفتدی ته د سنت دعوت نشي ور کوله. دا چې عقیده د پیغمبر علیه السلام مبارک ساتل دا د پیغمبري د نبوت توهین دی. دا علماء لیکلي دي خبره کوي هغه دا سينو د مستاذ بشان دي. نن سبا د خپل امام عزت دانه د جو ته هغه په پیزار وګرځي. د خپل امام په خبر باندې لبیک ویل قران مجید د دې خبر دعوت راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اهان سلطانه اهانه الله. چا چې د خپل امام بی ادبی وکړه الله بی ادبی وکړه. ولې هغه تاسو سوې ها که امام په غلطه باندې ټول مقتدیانو له پکاره غریوان روان شي دا دلیل مونږ ته وخیا دا خبر دې په کوم دلیل او نه حج باندې وکړه دا رجو حق ده. عمر رضی الله تعالی عنہ ورونو
میرا په منبر لپاسه ودرېدو تورې راواغستا وی مَن يقوم اعوجاج عمر بالسيف. اے مقتدیانو که عمر په شریعت کې کوک شي چل بکوي. یو باندې چې ولاړو تورې راواغستا وی امیر المؤمنین په دې تور بدن د استر پرې کړ د شریعت خلاف خبره ده. عمر وی الحمدلله مَن يقوم اعوجاج عمر بالسيف. د عمر په امتیانو کې مقتدیانو کې داسې خلک شته چې عمر د شریعت خلاف کوي او په تور کې سر وي یو باندې چې راځي. الحمدلله د شریعت خلاف خبره به موږ د خپل امامانو نه منو. د دین په دایره کې دن د اگر هر حکم منل فرض دي. مخالفت د الله د دین مخالفت دی. الله دې په موږ باندې داسې امتحانات هم نه راولي چې هغه موږ منافقت طرف ته بوزي. ومن کان فی هذه اعما سوق چې وی په دې دنیا کې ړوند فهو فی الاخرة اعما دیو په آخرت کې ویړون واضل سبیلا او گمراه به دلارنا. سبحان ربک.